بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره د دې نه مخکې ماشوم د موږ علامات د اسم دریو ښودلې که نه چې اسم موږ په څه باندې پېژنو، په الف لام باندې به یې پېژنو، تای متحرکه باندې به یې پېژنو او په تنوین باندې به یې پېژنو. د دې نه پس موږ ماشوم ته ووایو چې ګوره دا مفرد دا کلمه په درې قسمه ده. اسم په الحرف دا اسم ځان له په درې قسمه باندې دی. اسم جامد، مصدر او مشتق. اسم جامد څه ته وایي؟ دا هغه اسم دی چې دا نه د څه نه جوړ شوی نه د دې نه څه جوړېږي، لکه رجلون. اور پسې اسم مصدر دی. نو اسم مصدر دې ته وایي چې دا د څه نه جوړ شوی نه وي، خو د دې نه نور الفاظ هغه جوړېږي. لکه مثال دی ولمن مرګو ضربون و نصرونو. او اسم مشتق دې ته وایي چې دا د مصدر نه جوړ شوي، لکه د ضربون نه چې موږ ضاربون جوړ کړو، د نصرون نه موږ ناصرون جوړ کړو. چې موږ کله دا ماشوم ته وښودل نو په دې کې ورسره د اجرا ضرورت نشته دی، بس همدغه شان ډولرې په راټه لګوه. تر دې نه بس ورته ووایو چې بچي فعل دې ته وایي چې په دې کې زمانه وي او اسم کې زمانه نه وي. او په هر حالت طریقه الاستریه کې چې په خپل ځای باندې د مانو کله مانو ته ورسېږو نو په هغې کې به ورته بیا د فعل معنه مو کړو، د ماضي مو او د مضارع مو په معنه باندې به بیا پوه یو کړو. نو هغې کې چېړلو ته ضرورت نشته دی. ورپسې چې کوم دی نو حرف دی، چې حرف څه ته وایي؟ حرف ورته وایي چې دې کې نه علامت د اسم وي او نه پکې علامت د فعل وي، نو دا به حرف وي. د دې نه بس چې کوم دی نو ورته ووایي چې ګورئ منګه وړومبی مفرد وي او ورپسې چې کوم دی بیا مرکب دی. نو دا مرکب چې کله د یو نه سیوا شي، لکه موږ دلته کې مثال ورکوه ضربه زیدون، لکه دا ورته وایي چې دا اوس ګورئ الشمس طالعتون، دا اوس د یو نه سیوا شو دوه نو دا مرکب شلو. اوس دا مرکب چې کوم دی نو په دوه قسمه باندې دی، یو مرکب مفید دی او یو مرکب غیر مفید دی. نو غیر مفید بلا نه جوړو. بس ماشوم ته موږ ساده پښتو کې وایي چې بچي مرکب مفید هغې ته وایي چې متکلم خبر وکړي او دا کم اورېدونکي مخامخ چې کوم ناستې دي به پوره پوه شي. لکه زه ماشوم ته وایم چې بچي ما کتاب راوړله یا ما چې کوم دي نو اوبه راوړله، نو دا داسې خبرې چې دا ماشوم په دې باندې څه شو پوه شلو. نو دا مرکب مفید چې کوم دي نو بیا څه دي، دا ځان له بیا په دوه قسمه باندې دي، جمله خبریه او جمله انشائیه. نو موږ ماشوم ته جمله خبریه د هغې تعریف ورته وکړو چې بچي جمله خبریه هغې ته وایي چې هغې ته د رښتیا او د دروغو نسبت هغه کیدی شي. لکه موږ له چا خبر راوړله چې پلانکي وفات شوه، اوس کو حقیقت کې واقع کې هغه وفات او وفات نه، خو موږ له خبر چې کوم دی نو راورسېدلو. نو دا جمله خبریه چې کوم دی نو دا بیا په دوه قسمه باندې ده، یو جمله اسمیه ده او یو جمله فعلیه ده. نو موږ د ماشوم ته وایو بچي چې ته به د خپل ذهن نه معلومې چې دا جمله اسمیه څه ته وایي او دا جمله فعلیه څه ته وایي. نو ګورئ ورته وایي چې د کومې جملې ابتدا د کومې جملې ابتدا چې کوم دی نو هغه د اسم نشي ویه، نو دا به جمله اسمیه. او چې د کومې جملې ابتدا شروع هغه د فعل نشي وي، نو دا به کوم دی نو جمله فعلیه وي. لکه ماشوم موږ په دې طریقې سره پوه کړو چې اجرا ورسره موږ کله کوو. ورته موږ وایو بچي ګوره چې دا الشمس طالعتون دا مفرد دی او که مرکب دی، نو هغه وایي چې دا مرکب دی. بیا ورته موږ وایو چې مرکب مفید دی او که غیر مفید دی. نو مرکب مفید دی، غیر مفید ته به نه بوځو ځکه چې غیر مفید په اسلامي ویلی نه دی. نو مرکب مفید کې به وچلوه. بیا مرکب مفید کې چې کوم دی نو موږ دوه قسمه وایو، جمله خبریه ده او که جمله انشائیه ده. نو انشائیه ته به هم نه بوځو، ورته به وایو چې دا جمله خبریه ده. کله موږ دې جملې خبریې ته راوصلو بیا ورته وایو چې بچي ته دې الشمسو ته وګوره چې دا جمله اسمیه ده او که جمله فعلیه ده. یعنی د الشمسو ته دې نه دا جمله شروع شوې ده، خو دا الشمس چې کوم دی نه دا اسم دی او که دا فعل دی. نو ماشوم به وایي چې دا اسم دی. بیا ورته موږ وایو چې ولې اسم دی؟ وایي بچي د دې شروع د اسم نه شوې ده ځکه چې الشمسو باندې چې کوم دی نو الف لام راغلی دی. او موږ وایو چې د کومې جملې شروع د اسم نه وشي نو دا به جمله اسمیه. نو الشمس طالعتون چې کوم دی نو دا جمله اسمیه شوله. دغه شان ورته بیا موږ وایو چې الصلات حاضرتون چې کوم دی مفرد دی که مرکب دی؟ دا مرکب دی. مرکب مفید دی که غیر مفید دی؟ دا مرکب مفید دی. مرکب مفید کې بیا جمله خبریه ده او که جمله انشائیه ده. نو جمله خبریه ده. په جمله خبریه کې بیا جمله اسمیه ده او که جمله فعلیه ده. نو جمله اسمیه ده. جمله اسمیه ولې ده؟ ځکه چې د دې شروع د اسم نه شوې ده. علامت د اسم پکې څه دی؟ الصلاتو کې نو وړومبی الف لام دی پکې او اخره کې پکې کوم دی نو تام راغلی ده. نو دې کې دوه علامت د اسم راغله الصلاتو کې، نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو څه شوله؟ جمله اسمیه شوله. بیا دې ورته ووایي چې ګورئ الماء باردون دا مفرد دی که مرکب دی؟ مرکب دی. مرکب مفید دی که غیر مفید دی؟ نو دا چې کوم دی نو مرکب
مفید دی. جمله خبریه را کو جمله انشائیه را. نو جمله خبریه را بیا به جمله خبریه کې اسمیه ده او فعلیه ده. نو هغه به وایي چې اسمیه ده. اسمیه ولې ده بچي؟ په څه باندې دا وپېژنې چې دا اسمیه ده؟ وایي به چې شروع د اسم نه شوې ده. علامت د اسم پکې څه دی؟ نو دی کې الف لام راغلی دی. نو چې په کم لفظ باندې کومه جمله د اسم نه شروع شوي نه علامت د اسم پکې راغلی نو هغه به موږ جمله اسمیه جوړوو. دغه شان دی د کوم دی بیا موږ تپوس وکړو په دغه کې کام زیدون کې چې دا مرکب دی مفرد دی کو مرکب دی؟ نو دا مرکب دی. مرکب مفید دی کو غیر مفید دی؟ نو مرکب مفید دی. په مرکب مفید کې چې کوم دی نو بیا سره جمله خبریه ده کو جمله انشائیه ده. نو دی وایي چې دا جمله خبریه ده. په جمله خبریه کې اسمیه ده کو فعلیه ده. نو دی وایي چې دا فعلیه ده. فعلیه ولې ده؟ ځکه شروع د دې د فعل نه شوې ده. یعنی د کام نه شروع شوی ده او د کام کې چې کوم دی نو یو علامت د اسم نشته کوم چې موږ درې علامت د اسم ویلې دي. نو په دې وجه باندې دا څه شوله؟ دا جمله فعلیه شوله. دغه شان د ذهبو بکرون دي تپوس وکړو، د سام محمودون دي تپوس وکړو. نو دا جمله فعلیه ده. ولې چې په دې کې علامت د اسم یو چې کوم دی نو هغه نشته دی. سامانه جمله شروع شوې ده خو په دې کې علامت د اسم چې موږ کوم درې ویلي دي الف لام د متحرکه او تنوین یو پکې نه راغلی. په دې وجه باندې دا څه شوله؟ دا جمله فعلیه شوله.